أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. یقینا صفا او مروه د الله د نښونه دي. څوک چې حج کوي د بیت الله شریف او یا عمره کوي نشته دی ګناه په هغه باندې چې طواف وکړي یعنې سعی وکړي په مابین د دې دواړو کې، او څوک چې وکړي په خپلې خوشحالۍ سره یو نیکي، نو یقینا الله پاک قدردان دی او پوهه دی. ربط د مخکې سردار چې مخکې د تحوید قبله په باره کې چې کوم اعتراضات او طعنونه د کافرو طرف نه شوي مسلمانانو باندې، مسلمانانو ته کوم تکلیف رسېدلی و، نو په هغې باندې د صبر حکم ورکو چې مسلمانان تاسو صبر کوئ، نو د هغې دا فایده ده چې الله پاک به تاسو ته بخښنه وکړي، په تاسو باندې به رحم وکړي، تاسو ته به د هدایت لارې کوله وکړي. نو اوس د هغې نه وروسته الله پاک د حج او د عمرې ذکر شروع کړو. دا ځکه چې مخکې په مانځه کې کعبه چې وه هغه د قبلې جوړولو حکم و چې دا د کعبې نه قبله جوړه کړي. اوس په حج او عمره سره هغه زیارت د کعبې کېږي او د کعبې نه ګیر چاپېره طوافونه کېږي، د هغې حکم یې وکړو. بل دا ده چې مخکې د صبر حکم و، صبر چې کوم دی هغه په نفس باندې ډېر ګران وي. اوس د حج او د عمرې ذکر کوي چې هغه په جسم باندې چې کوم دی ګران دی او جسم د هغې مشقت پورته کوي. بل ربط دا دی چې مخکې آیتونو کې د کعبې د جوړولو ذکر وکړو او دا یو فرمایل، الله پاک فرمایي چې موږ ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام ته حکم کړی و چې زما بیت الله شریف کعبه هغه د طواف کوونکو، اعتکاف کوونکو، رکوع کوونکو، سجدې کوونکو لپاره پاک ساتئ. نو اوس د کعبې د جوړولو غټ مقصد چې دی هغه ذکر کوي چې حج او عمره ده. نو دلته صراحتا د حج او د عمرې ذکر یې وکړو، او یا مخکې د ابراهیم علیه السلام د دعا ذکر و چې رب ارنا مناسکنا وتوب علینا انک انت التواب الرحیم. ارنا مناسکنا، موږ ته د حج او د عمرې احکامات وښیه یا الله. نو شروع شوه د هغې احکامات بیانوي. نو ویې فرمایل چې ان الصفا والمروه من شعائر الله، یقینا صفا او مروه د الله د نښو نه نښې دي. صفا او مروه مشرق طرف ته کعبې ته مخامخه دوه غرونه دي. نو صفا چې د هغه بیا جنوب طرف ته ده او مروه غر چې دی هغه شمال طرف ته دی. صفا معنا ده خویه ګټه، او مروه چې کوم ده هغې معنا ده سپینه او نرمه ګټه. دویم قول پکې دا دی چې صفا ویلی کېږي صاف او خالص ته، او مروه چې دا هغه وړو وړو ګټو ته وایي. دریم قول پکې دا دی چې صفا ته صفا ځکه وایي چې په دې باندې آدم علیه السلام یا صفی الله هغه پې ناست و، او مروه ته مروه ځکه وایي چې د آدم علیه السلام بیبي امرأه حوا رضی الله تعالی عنها هغه پې ناسته وه. نو صفا او مروه د الله د نښو نه نښې دي. شعایر د شعیرې جمع ده. شعیره خاص علامت ته ویل کېږي، د الله د دین خاص علامتونه او نښې، هغه اعمال چې الله پاک د عباداتو دپاره او د دین دپاره مقرر کړي دي، چې په هغې باندې د یو شي پېژندګلو کېږي، نو هغې ته شعیره او شاعر وایي. د اسلام غټ غټ شاعر چې دي د ټولو نه اول قرآن پاک دی، نمبر 1، نمبر 2 محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، دا شعائر الله کې دی، دریم بیت الله شریف دی، څلورم مونځ دی. دا شان بیا ډېر شی شاعر دی د دین. او سورت حج کې بیا وایي چې د دې ټولو شاعرو تعظیم کوئ. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. څوک چې د دې شاعرو تعظیم کوي نو دا د تقوا د زړونو ده، د هغه په زړه کې د الله پاک نه یری. نو بیا عالم
او حافظ دا هم چې دي د الله پاک د دین شعایر دي، نښې دي، د حج احکامات وغیره، دا ډیر شعایر دي. حج څه ته وایي؟ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیه ان یطوف بهما. څوک چې حج وکړي د بیت الله شریف یا عمره کوي نو نشته دی ګناه په ده باندې چې ځي راځي په منځ د دې صفا او مروه کې طواف کوي، سعی کوي، منډه وهي. حج لغوي معنا قصد دی، اراده کوله، او شریعت کې هغه د بیت الله شریف زیارت کول او د هغې اراده کوله. یا مخصوص اوقاتو کې هغه مخصوص احکامات دي، اعمال دي مخصوص مکاناتو سره دا ادا کوله. په ټول ژوند کې یو ځل حج فرض دی او د هغې دپاره څه شرایط دي. اولنی شرط دا دی چې سړی به مسلمان وي، په کافر باندې حج نشتی. دویم چې کوم دی هغه سړی به آزاد وي، غلامانو باندې نشتی. دریم دا دی چې عاقل به وي، په لیونو باندې نشتی. څلورم دا دی چې بالغ به وي، نو په نابالغه باندې حج نشتی. پنځم دا دی چې استطاعت به وي د حج، چې هلته د حج د تلو خرچه سفر خرچ دا ورسره وي، او کور کې چې کوم دی هغه هم صحیح چې دی ځي او کور کې څه پرېږدي چې بیا هغو کوم کسان چې پاتې شي چې هغو سوال نه کوي او ګرځي نه. دا دغه شو شرایط شو. وقوف د عرفات چې په عرفات کې ودرېدله او طواف د زیارت دا په حج کې فرض دي، فرض. او د حج واجبات چې دي دا دي میقات نه یا د میقات نه مخکې احرام تړله. میقات چې کوم دی 4-5 میقاتونه دي چې مکې ته سړی داخلېږي. نو زموږ دپاره یلملم دی، دا مشرقي ملکونه هندوستان، پاکستان، افغانستان او دا طرفونه چې دي سریلنکا، بنګال او دا د دوی دپاره یلملم غر دی. یلملم جاز کې چې کوم دی چې سړی ځي د عمرې او حج دپاره هلته چې هغه غر راشي نو اعلان وکړي چې چا احرام نه تړلی نو احرام وتړئ هغې نه مخکې مخکې، ځکه چې دغه ځای کراس کړي نو بیا پې دم اوري. نو زموږ دپاره دغه ځای دی. بیا خلق د دې نه چې ځي نو پېښور کې یا په اسلام آباد کې احرام وتړي د حج او د عمرې دپاره. نو د میقات نه یا د میقات نه مخکې احرام تړل او د انور د پرېوتو پورې میدان عرفات کې پاتې کېدل او مزدلفه کې پاتې کېدله وقوفه، از صفا مروه په منځ کې هغه منډې وهله، شیطانان ویشتل، سر خریل یا سر هغه وړوکی کوله، د سر ویښته واړه کول، او د غیر ملکیانو دپاره چې کوم دی د طواف وداع هغه دا واجبات دي. او حج کې چې کوم دی چې کوم ممنوع کارونه دي نو هغه دا دی چې عمل زوجیه ته خپلې بیبي سره به نه میلاویږي، ویښته کټ کول، نوکونه کټ کول، خوشبو لګوله او سر او مخ پټوله او ګانډلې جامه اغوستل او د بل محرم هغه سر خریل او دغه رنګې ښکار کوله، دا ممنوعات دي. بیا کوم کسان چې هلته تلي او پټ شوي چېرته شوال میاشت کې وړوکې اختره خالي دا پسې دا میانې میاشه او لوی اختر 10 ورځې دغه د حج ایاب دي، دغه میاشتې دي. نو په دې کې هغه احرام به تړي. د دې نه مخکې چې کوم دی مکروه دی، د شوال نه مخکې د وړوکې اختر نه مخکې هغه احرام تړي، دا مکروه دي. دغه وختونه و چې په دغه ټایم کې چېرته په شوال میاشت کې یا د دې نه وروستو هلته په مکه کې څوک یي خو پټي او د هغه سره د حج ویزه نه وي چېرته عمرې ته تلي او بیا هلته پاتې شو نو په ده باندې حج فرض شو که نه شو؟ نو حج په ده باندې نه فرض کېږي، ځکه چې هلته بیا تالاشي اړي هغو او نه یې پرېږدي. نو قانوني طور چې کوم دی هغو منع ده، حج به نه کوي. نو چې ونیسي نو سزا ورله ورکوي او بیا په جیل رالېږي. نو حج د کوم ځای نه فرض کړي؟ حج خو په هغه چا فرض دی ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. الله دپاره په هغه کسانو باندې حج د بیت الله دی چې څوک طاقت هغې ته د لارې لري او د هغه سره سفر خرچ او سورلۍ او دا یي او دی برابر یي او د ده سره خو هلته چې کوم دی هغه
رسیدی نشي من استطاع علیه سبیله کې دی نه دی دی خو نه عرفات ته تللی شي نه مینا ته تللی شي په لاره کې ورته ولاړ یا پولیس شوته هکله پرېږدي آیا نورو احادیثو کې چې راغلی دی نبي علیه السلام فرمایي چې کوم سړی هغه حج کولو ظاهري چې کوم دی څه مانع نه دی د هغې او نه ظالم بادشاه نه څه بیماري چې هغه د حج نه مانع وي هغه سړی هغه حج ونه کړي او په دغه حال کې مړ شي هغه بیا د ده خوښه ده که یهودي هم دی او که نصراني هلته ویلي چې ظالم بادشاه پکې نه یا بیماري یا څه عذر نه وي هلته پرېږدي نه او نه پرېږدي نو په دو باندې نه فرض کېږي بیا دا یو فرمایل چې څوک چې اراده وکړي د حج د بیت الله یا د عمرې اراده وکړي عمره څه ته وایي عمره چې کوم دی هغه زیارت ته وایي زیارت ملاقات لیدل او شرعي معنا د دې دا د بیت الله شریف زیارت کوله نو عمره کول دا بیا سنت دي احناف په نسبت باندې او د میقات نه احرام تړل د کعبې طواف کول د صفا مروه په منځ کې سعی کول او سر خریل یا د سر ویښته واړه کول دا واجب دي احرام تړل د دې لپاره شرط دی د طواف اکثره حصه چې کوم دی هغه فرض ده دا عمره شوه نو څوک چې د حج او د عمرې اراده وکړي او حج او عمره کوي نو فلا جناح علیه ان یطوف بهما نشته د ګناه په ده باندې چې دی منډه تړله ووهي په مابین د دې دواړو کې د صفا مروه کې سعی وکړي منډې ووهي په ده باندې څه ګناه نشته نو دا یې ولې وویم چې په ده باندې ګناه نشته نو صفا مروه کې طواف چې کوم دی هغه مسلمانانو د دوو وجو نه هغه ګناه ګڼه یو وجه دا وه چې د جاهلیت په دور کې بعضې خلقو د بوتانو عبادت کو د هغې تعظیم یې کو او صفا مروه کې به چې کوم دی هغه طوافونه کوله نو د اسلام د قبلولو نه وروستو هغوی دا د جاهلیت عمل وګڼه نو د دې وجې نه دا صفا مروه دا طواف چې دی دا نه دی پکاره او بعضې خلقو د جاهلیت په دور کې صفا او مروه کې دا طواف ګناه ګڼه نو کله چې اسلام قبول کړو د هغې نه وروستو چې کوم دی بیا هم دا صفا مروه په منځ کې دا سعی او تله راتله دا ګناه ګڼه لکه ابن جریر چې وایي چې شعبي هغه فرمایي چې د جاهلیت په زمانه کې په صفا باندې اساف نوم یو بوتو او په مروه باندې نائله نوم یو بوتو دا بوتان یې ښودي او دوی د جاهلیت په دور کې په بیت الله شریف کې چې کوم دی هغه بدکاري کړې وه خدای پاک دې بوتان جوړ کړه نو دې خلقو بیا راوړه د عبرت دپاره هغه اساف چې دی هغه یې په صفا باندې کېښوده هغه نائله بوته هغه یې په دې مروه باندې کېښوده چې خلق ته عبرت حاصل کړي چې څوک د الله د کور بېعزتي کوي نو الله پاک هغه سره دا کار کوي نو جاهلیت والو چې کله به د بیت الله شریف طواف کو نو دغه بوتان چې کوم دی هغه به یې ښکلوله هغه به یې مسح کوله کله چې بیا اسلام راغی نو بوتان مات کړی شو نو مسلمانانو وی چې صفا او مروه کې دا سعی چې دی دا نه ده ټیکه ځکه چې دلته خو بوتانو نو طواف کول چې کوم دی هغه د شاعرو د اسلام نه دی د بیت الله شریف د طواف چې کوم دی د بیت الله شریف نه ګیر چاپېره چې طواف کوي د هغې ذکر خو په قرآن کې راغلی دی خو د صفا او مروه ذکر په قرآن کې نشتی هغه په صورت حج کې ولیطوفوا بالبیت العتیق دا خلق د طواف وکړي د هغه زوړ کور ده د بیت الله شریف طواف دې وکړي خو د صفا مروه په باره کې خو قرآن کې څه نه دي نازله نو د دې وجې نه چې دی نو دا نه ده پکاره نو خلقو دا ګناه ګڼه نو نه به یې کوو او دا خو واجب دي سعی بین صفا والمروه د صفا مروه په منځ کې د تله راتله چې کوم دي دا د احناف په نسبت واجب دي امام مالک صاحب دې ته مستحب وایي او امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه هغه ورته سنت وایي امام شافعي صاحب دې ته فرض وایي دا صفا مروه په منځ کې دا طواف چې دی دا چاکرې لګوله دا فرض دي او امام صاحب دې ته واجب وایي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه
نو دور ته واجب وي او بعضې چې کوم دی هغه ورته سنت یا مستحب وي. نو دا اشکال عروه ابن زبیر هغه هم کړی و په عایشې رضی الله عنها باندې چې د هغې خورې و. هغه د عایشې رضی الله عنها تپوس وکړو چې الله پاک فرمایي چې کوم سړی د بیت الله شریف هغه حج او د عمرې اراده وکړي نو په هغه باندې سعی نشته، که سعی ونه کړي که نه دا چکر یې ونه لګوي نو په هغه باندې څه ګناه نشته. نو د مطلب دا و چې دا سعی چې کوم دی دا چکر لګول دا واجب نه دي. هغې ورته ویل ولې؟ نو ده ورته دا آیات وویل چې نشته د ګناه په هغه چا باندې چې هغه حج د بیت الله کوي یا عمره کوي چې هغه سعی وکړي د دې په منځ کې هغه چکر یې ولګوي. نو هغې ورته وي دغسې نه دی خوریوي د دې وروستو پس منظر دی وي هغه خبره ده که دغه شانتې وی چې دا واجب نه وی نو بیا به یې داسې ویلي و چې فلا جناح علیه الله یطوف بهما، نشته د ګناه په ده باندې چې دی طواف ونه کړي د دې په منځ کې. نو الله یطوف نه دی ویلی خو ان یطوف بهما ویل دی چې طواف وکړي نو په ده باندې ګناه نشته. او د هغې وجه دا ده چې مخکې انصار به چې راتله حج لا انصار مدینې منورې چې مخکې مشرکانو د جاهلیت په دور کې به چې راتله نو مانات نوم یو بوتو د هغه ځای نه به احرام وتړه مشلل یو ځای په هغه ځای کې او د هغې نه ګیر چاپېره طوافونه به یې کوله. بیا به چې د صفا مروه ته راغله نو دلته به یې دا چکر یې ګناه ګڼه. نو کله چې اسلام راغی نو هغوی د نبي علیه السلام نه د دې په باره کې تپوس وکړو چې ای د الله رسول صلی الله علیه وسلم موږ د صفا مروه په منځ کې چې دا طواف کوو دا سعی نو په دې کې موږ ګناه ګڼو نو د دې څه حکم دی؟ نو دا آیت نازل شو چې د دې صفا او مروه په منځ کې چې څوک چکر یې لګوي په ده باندې ګناه نشته، تاسو خو ګناه ګڼئ خو دا ګناه نه دی. دا د مخکې نه د ابراهیم علیه السلام چې کوم دی او د هاجرې او د اسماعیل علیه السلام د هغو یاد تازه کول دی، هغو پکې تلي راغلي دي. نو کوم د دې نه پته ولګېږه کوم شی چې اصل د هغې په اسلام کې یې صحیح او بیا وروستو خلقو هغه وران کړی او په غلطه عقیده باندې هغه شی استعمال شوی، فاسده عقیده باندې یا نیت پکې غلطي، نو هغه کار به موږ نه پرېږدو. دا خو د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام هغه یاد دی یاد. نو دا خلق چې طواف کوي نو دا د دې سعی کوي د دې دواړو په منځ کې، نو د اساف او د نایلي د وجې نه کوي د دغه بوتانو د تعظیم د وجې نه، بلکې دا د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام هغه یاد تازه کول دي. دا اوږد حدیث دی، په بخاري کې هم راغل دی او په مسلم کې هم دا حدیث راغل دی. نو څوک چې حج د بیت الله کوي یا عمره کوي نو نشته دی ګناه په هغه باندې چې هغه سعی وکړي د دې دواړو په منځ کې. ومن تطوع خیرا او څوک چې په خوشحالۍ سره وکړي نیکي فإن الله شاکر علیم، نو یقینا الله پاک هغه قدردان دی او پوهه دی، هغه ته د دې ټولو اعمالو قدر معلوم دی او په دې باندې پوهه دی. نو د صفا مروه په منځ کې دا سعی چې دا واجب ده. امام شافعي صاحب دې ته فرض وایي، رکن ورته وایي، رکن نه دی. نو ومن تطوع خیرا او څوک چې په خپلې خوشحالۍ باندې وکړي نیکي وکړي نو خپلې خوشحالۍ سره نفلي عبادت وکړي. د دې مقصد دا دی، بعضې مفسرین دا مطلب بیان کړی چې هغه نفلي حج یا عمره وکړي، یو خو په ده باندې فرض و حج هغه یې وکړو، د هغې نه علاوه نفلي حج کوي نو الله پاک قدردان دی، د عمل پیژني، په هغې باندې به الله پاک ثواب ورکوي. او بعضې علما وایي چې نه هره نیکي چې ده ومن تطوع خیرا څوک چې وکړي په خپلې خوشحالۍ سره خیرا یو نیکي، هره نیکي چې هغه حج دی که عمره ده او که د دې نه علاوه نور عبادتونه دي هغه په خپلې خوشحالۍ باندې وکړي، یعنې نفلي عبادتونه وکړي، مونځ دی، نو یقینا الله پاک قدر کوونکی دی، د هغې قدردان دی، علیم دی، پوهه دی په هر څه باندې، نو د هغې بدله به ورکوي. نو ان الصفا والمروه یقینا صفا او مروه من شعائر الله نخو د الله تعالی نه دي. فمن حج البیت پس هغه څوک چې حج د بیت الله شریف کوي او یعتمر یا عمره کوي فلا جناح علیه ان یطوف بهما، نو نشته ګناه په ده باندې چې دی
هغه سعی وکړي په مابین د دې دواړو کې. ومن تطوع خیر نه، څوک چې په خپلې خوشحالۍ وکړي یو نیکي، فإن الله شاکر علیم، یقینا الله پاک هغه ښه بدله ورکوونکی دی، قدردان دی، علیم او پوه